حدیث بیانو کې دا خبره ختم کو. عبدالله بن عمر رضی الله عنهما فرمایي امام ابن ماجه دا حدیث راوړی دی، نور کتابونو کې خاص په دغه انداز کې نشته، چې لږ شواهد دغه موجود دي. عبدالله بن عمر فرمایي اقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم متوجه فقال يا معشر المهاجرين، مونږ اے د مهاجرین ډلې، ولې مهاجرین خاص کړه؟ خبره ټول سره متعلق ده، خو چون کې مهاجرین ته وروستو دور کې بیا قانونا شرعي قانون کې مشري د هغوی حق دی. الائمة من قریش چې مشران به د قریش وي، مهاجرین ته به خاص په دغه خطاب وکړو. وی فرمایلی د مهاجرین ډلې خمس اذا ابتلیتم بهن، پنځه خبرې دي، پنځه کارونه دي، پنځه خصلتونه دي، کله چې تاسو په هغې کې اخته شئ، کله چې تاسو په هغې کې اخته شئ، اخته کېدو معنا ده چې سم پکې ملوث شئ، په هغې کې بلکل څښا په څښا شئ. ابتلا دغه ته چې اخته کېدو لفظ مونږ وایو پښتو کې، کله چې په هغې پنځو خبرو کې اخته شوئ نو څه مطلب د دې هغه جواب پټ دی، په تاسو باندې بیا عذاب د الله خامخا نازلېږي، د الله عذاب به د باندې خامخا نازلېږي، د الله خوښه ده چې په کوم شکل باندې، خو بعضې شکلونه ولا ښودلي په دې حدیث کې. واعوذ بالله من ان تدرکوهن، او په الله پورې زه پناه نیسم چې تاسو دغې وخت ته ورسئ، الله دې ونه کړي چې تاسو دغې ټایم ته ورسئ د مهاجرینو ډلې، ځکه خطرناک حالات دي. نهایي کې څه فرمایي لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، بحیایي بدعملي زناګانې لواطت څومره چې دي فاحشه، هغه ګناه چې د هغې فساد او شر او ګندګي ډېره زیات خوروروي، او د شریعت نه علاوه عقلمند خلک هم پېژني چې دا د نه کولو کار دی. په یو قوم کې چې فاحشه خوره شي تر دې چې دوی په هغې باندې اعلان وکړي ښکاره کړي حتی یعلنوا بها الا فشا فیهم الطاعون، مګر په دوی کې به عامې وباګانې او عام مرضونه خواره شي او عام به شي. والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا، آغا بیماری چې هغه د مخکې نه به نه تېرې شوي د دوی په تېره شوو مشرانو کې، مخکې قومونو کې به هغه نه تېرې شوي، داسې بیماری به پرې راشي. کم قوم کې چې زنا عامه شي، فاحشه قوم لوط عمل چې کوم دی هغه پکې خور شي، بدکارۍ پکې عامې شي، داسې بیماری چې مخکې به د سره وې نه چا پېژندلې نه دي د سره، دا د زنا د عامېدو سره ناشنا بیماری وایي لا علاج بیماری ده، او بیا علاج راښکاره شي خو خلک یې ځای ته رسولی، ډاکټران ستړي، لکه علما د هغې مثال ورکوي، لکه د ایډز بیماري چې په کوم ملکونو کې بېحیایي په عامه سطحه باندې کېږي، په هغې کې دومره عار هغوی نه ګڼي، هلته بیا هغه بیمارۍ راښکاره شوي چې دا نوې بیمارۍ ده. نو دې خبرې ته سوچ کوئ ښه، د عذاب د بیمارو د وباګانو د عامېدو یو سبب څه دی؟ بېحیایي عامېدل. دا به ګورو یو خبره به ځان کې ګورو که شته که نشته. بیا د بېحیایي د فاحشې کوم اسباب دي ورځ په ورځ باندې په کورونو کې هغه داسې چلیږي لکه څنګه چې په رګونو کې وینه چلیږي، څوک د هغې نه بغیر ژوند نشي تېرولی. اسباب د بېحیایي مخکې ریډیو، ټي وي، وي سي آر ورو شی چې خو غوندې خلکو به هغه ناشنا ګڼو، اوس زموږ د ټولو په جېبونو کې هغه شی شته دی، په ټولو په جېبونو کې د هر وړوکي او د لوی او د ښځې د نر په لاس کې دی، الا من رحم ربک، په چا باندې چې الله خصوصي رحم کړی نو د هغه سره خو بیخي شته دی نه، او په دویم نمبر هغه څوک دی چې الله پرې رحم کړی او هغه په صرف د الله د دین کار کوي، دا به ورسره وایو
لکه چې وچه خبره هم نشو کولی هغه د جهالت خبرې بیا دا وسایل دي که ښه استعمال کړو د الله نعمت د الله د طرف نه د الله د طرف دا نعمت دی که غلط استعمال کړو دا بیا عذاب دی قهر دی د الله تعالی از بخوانه هر شي داسې کېدی شي توره د جهاد دپاره د مسلمان پې وجنې دا بس بیا قهر او عذاب دی نه کافر پې وجنې جنت دی مسلمان پې وجنې دوزخ دی هر شي چې دی دو مخه لري خو بهرحال کوم وسایل چې نن سبا دي د دې نه زیاته غلطه فایده اخیستې کېږي زیات خلک پې خرابېږي د دین کار پې هم کېږي واقعي چې ډېر نشر اشاعت پې د دین وشو د عقیدې د اعمالو لیکن بل طرف ته ډېر په اسانۍ سره خلک ګناهونو طرف ته ځي ډېر په اسانۍ طرف ته مخکې پکې مشکلات به وو اوس پکې نشته نو چې دغه ګندونه په دغه سکرین باندې ولیدی شي نو بیا شیطان یې داسې نه پرېږدي تر څو چې هغې له عملي شکل نه یې ورکړی زناګانو کې غلطو تعلقاتو یارانو کې د جنکو او د هلکانو دا ورځ په ورځ باندې زیاتېږي د دې پوج باندې سوچ پکار دی که نه دی دا یې د دې دپاره بیان کړلي خاص کر ما تاسو ته چې معاشر المهاجرین چې ووې چې تاسو به حکمرانان یئ اختیار به هم چلېږي د دې شیانو مخنیوی به کوئ د بادشاه ذمواري دا ده چې په غټه سطح باندې چې کوم کارونه کېږي د بېحیایي دا سینماګانې دا فلمونو دا پروګرامات چې کوم دي څومره چې د دې خاتمو کې مکمل